السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زم حافظ امین یو ځل بیا ستاسو ډیره شکریه ادا کوم د وخت راکولو ډیره مننه. ملګرو زه د ویډیو طرف ته د هغې نه وړاندې زه ستاسو نیم منټ اخلم. ملګرو دا زموږ د چینل مکمل ویوز دي، یعنې زموږ ویډیوګانې تقریبا 2 لک خلکو کتلي دي او په دې کې زموږ سبسکرایبر چې دی هغه 800 سبسکرایبر راغلي دي. نو که چېرته دا په 2 لکو کسانو کې داسې لږ کسانو هم سبسکرایب کړی وي نو د دین نشر او اشاعت به په څومره ښې طریقې سره شوی و. نو یو ځل بیا ستاسو په حضور کې درخواست دی چې په دې نیک سفر کې زموږ سره شامل شي. په دې کې به ستاسو پوره حصه وي انشاءالله. نو کوشش وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره مننه، جزاکم الله. ما خو تاسو ته ویلي زما استاد او مربي مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه چې کله شهید شو په 2007 کې نو بچو ته ایثار اخبار والا او داخله قرار په چا دعوه کوي هغه دا زمونږ د پلار غوښتنه او بس دعا وکاله عمر احادیث مخدل طالبان فارغ کړل بس لو مګن الله دا انعام عمر کو بچا موږ دعوه زمونږ جا سره کوله پټه نه دی شریک. خو مولانا حسن جان رحمه الله 3 ورځې بعد ما په خوب کې ولیدلو، والله بالله ثم الله د خدای په ذات مې د قسم وي د دې منبر نه د الله ما نقطه کوي ما په خوب کې ولیدلو جنت کې ولاړو او د جنت لوی قافله د شهیدانو ولاړه وه. مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه زه ورته ورروانم ما ته ویل مخکې راشه چې مخکې ورغلم ما ته ویل تلاوت وکړه. ما د سورې احزاب تلاوت وکړو دې آیات ته چې راغلم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات کله چې دا آیات ختم کو مل حضرت دا څوک دي او دا ټول جنت ته د جنت شهیدان دي دا د خدای پاک مقرب دي او زم الله د دې مرګره کړی ما منی سره سبحان الله. ډاکټر شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده کراچي کې یو عالم خوب کې لیدلی او هغه دلته بیان کو تعزیتی کانفرنس کې بیان کو. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله عالم ته وایي هغه ورته څه معامله در سره وشوه وایي چې قبر ته لاړم الله د جنت جوړه راولېږله. منی سره وایي الله د جنت جوړه راولېږله. زمم سبا ویم زه شیر علي شاه صاحب کې څه فرق و. هاي 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 یو غنټه وړاندې خط ولیکلو مرید ته وایي جی دا والا د اخري خط ته بل نشم لیکلی غنټه بعد روح ورکړ. هغه ډاکټر شیر علي شاه صاحب وایي چې د مذهب نه مه وځئ د مذهب نه مه وځئ. هغه ډاکټر شیر علي شاه صاحب وایي زه به د قیامت ته الله رب العالمین حضور ته به دوه پیشیانو سره پیش کېږم. زه به وایم چې الله ما دنیا نه دا شیان راوړي چې ما خپله ټوله ګیره په حدیثو د مصطفی کې سپینه کړې ده خو یا الله ما یې حق نه دی ادا کړی. او دویم دا چې زه په تقلید د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې راغلی یا الله دا 2 شیان مې راوړي د قرآن او سنت اتباع د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قیادت مې راوړی دی. ملګرو امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلی وي. که غواړئ چې موږ سره د شیخ عبدالمتین جمالي صاحب نوی بیان د شهید شیخ الاسلام شیخ ادریس صاحب باره کې واورئ، یعنې ډېر عجیبه بیان یې کړی دی، ډېر ښکلی بیان دی، په چینل باندې موجود دی. چینل ته ویزټ وکړئ او دغه ویډیو را سره خامخا وګورئ. په الله مو سپارم. یو جهان مننه.